ملګرو پراډ او دوکا څنګه چې تاسو ته معلومات دي چې پراډونه او دوکې شروع دي بیا د دغې پراډونو او دوکو دپاره د خلکو کمې طریقې ایجاد کړي دي. په دې وخت کې موجود یم تختبای نه چې کوټ ته کم سړک تللی دی او منځ زمانه کې ګلشن کالونی کلی دی په هغې کې دا ویلډینګ دکان دی. د دې رور سره کومه دوکه شوې ده تاسو به حیران شئ څه دوکه شوې ده هغه د دې رور نه اورو خو دا ویډیو په طور اسلام مخکې شیر کوي چې څومره هم زموږ دکاندار رونه دي یوازې د ویلډینګ دکان نه چې نور څومره دکانونه دي چې ټول احتیاط شروع کړي څه چل شوی به پل قادر بھائی سره خبرې کو. پل قادر بھائی څنګه السلام علیکم نید بھائی ټول نور خو زه ستاسو شکریا ادا کوم تاسو خپل قیمتي وخت سره تراله زموږ اواز هم چت کوم. دا څه چل شوی پل قادر بھائی دا نید بھائی په دې تیر شوي خالی په په 13 تاریخ باندې کوم دی ما دا وړو کړو مې د ما بوتل ډاکټر لا نو هغه د دوی مهمات ولیکل اما تی دا بازار کې راولم د ما دکان ته کېنو دا د باندې دکان ته کېنو زلاړم بازار ته ما د ویراوړل لک سامان مې په کار مې راوړم زه بازار ته مې سي تقریبا نیمه غنټه ما ته راکړو چې زه دلته رالم نو د ورو ما تی وی چې تا خو ځکه په موبایل مې ګجر غړې کې او ته رالی مې ما چاته نه دی ویلی وتا ته ځکه سره نه کړم ما ته چارې نه کړې د مې څه چل شوی ته یو کسراله پیله ما ته چې دې شو مور چې تل مردان ته وای بیا سلاړې وای غاړي ځان سره بیا بل کسرا وسو وای ما ته چې موبایل نمبر ما چې د موبایل نمبر دی چې دا یو د خدای زما موبایل په نمبر دی ځوان په دی ولي کې شي دی تی چې دا ځوان دا نمبر دی بس موبایل رئیس یو نمبر مې راکړی نه نمبر خو نه مې راکړی کړه ما ته رنګ نه راغلی کنه نو موبایل یې وخت کې ځان سره خبر مبر کړی دی لکه اسه موبایل وخت نیولې د دوی دغه لپاره چې موږ د پل قادر څخه خبرې وکړې او دوی ته چې لکه نمبر را دی نمبر ورکړی بس موبایل یې وخت نیولې خبر مبر ځان سره کړی دی بیا موبایل جیب کې شول د تی چې ما سره خبرې وکړلې او هغه چې د ګجر غوړ کې روانه مې ماشینو کلندر ته وېسه او دوی نه سوړي دا دوه ماشومه مې کینولې سي دوی نه وړي دي نن تقریبا دا و مور شوله اتمه چې اوسه پر را نه وړم واپس نه راوړ بس موږ دلته سينه شو چې سو کار ما راوړم موږ ته موږ سره ماشين نشته دی بس واپس دي موږ چې سار کو نه روزو بده موږ یې ځنن به راوړي نن به راوړي دا و ماته مور شو بده ته سار نه مخام پر سينه شو بس دال دې ملګرو دا ما پیاده ها زه چې تاسو ته چې دا ویډیو به تور اسلام مخ کې شیر کړي نو دا کسان ګرځي او هر یو دکان باندې دا هغه نظر وي بیا دا دکان چې کوم دی د پل قادر بھائی دا لک شل طرف ته دی لکه داسې ډېر دکانونه ورسره خواته نشته نو دا کسان ګرځي او ګوري چې په دکان کې کله ماشوم موجود وي نو د هغې مطابق هغه خپله کاروایي کوي نو چې دلته معلومات کړي چې پل قادر خو نشته ماشومان ناست دي نو واپس تللی او د ځان سره کس راوستی دی چیرې دا ویړ ماشین او دغه چې کوم سامان دی دکان نه په غلا باندې وړی په دوکه باندې چې دا زما سره ونیسي مړه دا وړوکی ماشوم اوس به ډېر خلک وایي نوید به یې ګراني ده دا بې غیرتوب دی دا ګراني خبره نه ده ښه یو سړی دی هغه ټوله شپه شوکې ته په سړک باندې ناست چې یاره بل لوټ کړمه نو هغه ته زه دا وایم چې ټوله شپه بېغمه خوب وکړه سهار وختي پاسه مزدوري وکړه داسې ډېر خلک به تاسو په دې چاپېرچل کې ګورئ چې د یو ټایم رزق وي د بل ټایم نه وي خو د غیرت او د پښتو د لاسه د ګاونډي هم نه خبرېږي نو مړه د دې ماشوم نه تا د عزیز وړو مړه تا له شرم هم نه درته زه هغه کس ته دا خبره کوم چې دومره نر وي پل قادر ناست و راغلی به وي د ده نه به دې وړی وي نو بیا به دې پته لګېدلی وي نو ستا د بې غیرتوب خو په دقه ځای کې پته ولګي چې تا د دې وړو کې ماشوم نه دغه سامان وړی څنګه بچي ماماجي چې راغی هغه ځان ته چې بیا ماماجي ویو چې زه ماماجي ما درته څه ویله هغه ویل وایي چې ګجر وکړی کې یم وایي ته وایي دا وایي ویسه وایي که نه وایي نو ته وایي زه وایي بیا وایي دا ځم وایي هسې وایي غوږ ته وایي موبایل نیولی دی بیا یې وایي کېښودی جب کې وایي هغه سره خبرې وکړو هغه وایي ته وایي ویسه وایي زه وایي بیا درځم الله اکبر مړه د دې ماشوم مستقبل لم تباه کو دا به سوچ کوي چېرې داسې دوکهباز خلک په دې دنیا کې د ده ماشوم ذهن دی هغه طرف ته بوتلو چېرې داسې دوکه کول غواړي نو څه دې وکړه ظالمه د دې ماشومانو مستقبل هم تاسو غوندې خلک تباه کوئ د دې ماشوم په ذهن کې دا یو څو ورځې وشي چې دقه خبره ده چې داسې قسم خلک دي چې هغوی په داسې قسم طریقې سره دوکه کوي نو د خپلو بچو دپاره رزق وړي خو د بل کور روانې د بل ماشوم د مستقبل غم د سره نشته دغه پل قادر بھائی سهار وختي راشي دکان ته ویړ ماشین ورسره نشته د ویړ دکان دی نو په څه باندې کار وکړي او تا دې چې کوم اوزار دی هغه دې ترې ویوړو څنګه بچي دا ووایه چې بچي دا کسان راغله نو څنګه وجودونه تا ته یاد شي چېرې داسې وجودونه او مخونه درته یاد شي
یو لږ پیړو بل نری و هغه یو ماکس اچولی او شاته چې موټرسایکل څه ورسره ناست و او کوم چې موټرسایکل چلو هغه نه و اچولی ماکس و تاسو ته څه وایي چې پلی قادر هلته لګیا دی کار کوي په سامان پسې رالم که نه درته ویې چې پلی قادر را روان دی او هغه وایي چې ویړ مشین ویسه نه وایي پلی قادر وایي چې زه ګیټ سموم او ویړ مشین راوړه او دلته ستاسو څه خواته ولاړو په موبایل یې داسې غوږ ته نیولی او که نه لږ اخ ولاړې لږ اخوا ستاسو یقین یې جوړ کړو چې او پلی قادر سره ما خبرې وکړې اوا دا حالات دي دا به ځان ته مسلمان وایي دې سیټ کې تاسو ته د دې ویړ مشین دغه تصویران هر څه ښایو پلی قادر به دا خو به ډېر داسې مشینان وي په دې مارکیټ کې نو د دې به څنګه پهچان کېږي یاره دغه ویډ مشین ما ډېر زیات وکړو دغه نشته دی لکه داسې کمتر دي که نه نو په دې سکرین باندې چې کوم دی تاسو ته د ویډ مشین د تصویر ښکاري ما ورکړی دی او د موبایل نمبر هم پرې دی دوی چا سره ولیدو یا چا ما یې خرڅ کړی که نه نو موږ سره دې نمبر باندې رابطه وکړي او څه به ویل غواړې هغه کس ته دومره د عجیبه کار یې کړی یاره څه به ووایو خو به دغه زموږ لاس وخت پوه شوې بس اوس دا زموږ اوه ماته مړه زه دلته داسې ناست وو اول خو کارونه نه وي چې کار راشي ویډ مشین او ګلنډر شته بس هسې ناست وو دا زموږ لاس وخت پوهېږي بس دغه باندې له 70 روپۍ ټول کار خو په دغه ویړ باندې کېږي او دغه باندې ځان له 70 روپۍ راځه ګټو بس ځای نه پوهېږو او پلی قادر به یې دا راته وایي که اوس دې کې داسې څوک کتونکي چېرې وایي چې یاره زمونږ وله سیکنډ مشین ورکو په ښه ریټ باندې نو رابطه کولی شي کولی شي څه نمبر دی 0345 37 91 916 اخره کې به څه ویل غواړئ څه پیغام ځکه چې دومره د بې غیرتوب کارونه شروع دي آیا که دا کس د له مخې له دره یا دلته وې ته وې او ته پرې راغلی وې نو څه فساد به دې اوسه کولی یاره بس څه به ووایو نو لکه داسې یو ته دې ماشومانو نه وړی دی که نه نو لکه دا خبره دی به ځان ته مسلمان وي پوه شوې دا به دې خرڅ کړی کور دی چې کوم دی رزق خوړی کور ټول ښځې بچو له پیسې وړي کور ته که نه نو دلته چې کوم دی موږ د کار روزګار یوسو بس موږ کار نه شو کولی باندې بلکل پلی قادر به چې څنګه ویل دا به وړی خرڅ کړی به او کور ته به تلی او هلته به یې داسې ځان د دغه کړی چې یاره ما خو نن مزدورۍ له تلی وم او خبر به نه هغه د کور خلک چې دا د کم کار کړی دی نو ته ځان ته مسلمان څنګه وې مړه حرام رزق خورئ تاسو ځان ته مسلمانان وایي بیا دا واړه ماشومان د دې سره تا دوکه کړې ده ښه وایه پلی قادر وایي بس موږ وایو خو د وړې پوه شو د چا ته دیوالي کې موټرسایکل والے ورکړي رکشې والے د ورکړي دی دکاندار ته دیوالي کې ما ته پرېږدي پوه شو ما ټول خلک پېژني دلته کې بس چاله دې ورکړي ته څه وایې چې بېرته به یې راوړي یاره زموږ خو الله تعالی نه همیشه پوه شو الله پاک دې نیک هدایت وکړي بس چې راوړي او نورو دکاندارانو ته به څه بل پلی قادر به یې داسې کوشش کول پکار دي چې یاره ماشومان دکان ته نه دي کېنول پکار یاره ما خو نه کېنو د دوی اسکول چوټې وه په ورځ باندې ما دا بوتلی و ډاکټر و دی هم راسره تللی و ما دکان کولاو کړو ما سوچ وکړو چې دی زه اوس کور ته بوځم او یا ځان سره بازار ته بوځم دکان رامدم نو ټایم ډېر زیات لګي که نه هلته دکان دی ما دوی ته مې تاسو دکان ته کښېنه دلته کې کرسۍ کې ناست دوی او دلته مې وویل مې دلته خیال کړو چې روډ ته ونځو یا دلته بجلۍ له ورنشي بجلۍ بورډونه دي تارونه دي که نه دلته مې دلته خیال کړو دلته کښېنه دواړه زر راځم یاره زه نیمه ګنټه کې رالم رالم مثلا چېرته دا سارو و دته کتل چې به یې پلی قادر داسې لاړی او راشه اوس ورشه شانس دی نو که د نیکې هدایت نه وي نو بیا د خدای پاک داسې خلک مخ د ځمکې پناه کړي ځکه دا معاشرې ته نقصان دی طبعي ده بربادي ده خپل ژوند خپل مستقبل خو تباه کوي خو خپلو بچو له حرام وړي نو د دغه بچي دپاره به دا دعا کوي چې الله صالحه نیکعمله یې غټ کړي نو که تا ورله چېرته حلال راوړي خو صالحه نیکعمله به الله پاک غټ کړي چې ته ورته حرام ورچې خېټې ته نو څه به صالحه نیکعمله غټ شي نو دا یو سلسله دی یو ترتیب دی روان دی ویډیو بطور اسلام مخکې شیر کوي چې څومره هم دکاندارانونه دي چې هغوی خبر شي چې ماشومان دکان ته نه کښېنئ چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته د لوی الله په امان